د تحصیل مندن په اګارې کلی کې د مدرسه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ څنګه بنیاد کې خوده شو. د مدرسې باقاعده افتتاح مشهور عالم دین مولانا محمد اکبر حقانی او مولانا شمس الرحمن وکړه. د افتتاح په موقع د مدرسې محتمم مولانا محمد زکریا قاری محمد طاهر د کلی علاقې علما والدین او ماشومان هم موجود وو. میډیا سره د خبرو په وخت د مدرسې محتمم مولانا محمد زکریا وی چې موږ د 13 کالو راسي په جمعات کې ماشومان ته سبق ویلو. هغوی وایي چې موږ د 12 ماشومان سٹارټ اغسته وو او نن الحمدلله په مدرسه کې 200 او یا ماشومان د وو استادانو نه سبق وایي. هغوی زیاته کړه چې موږ خپل ځمکه مدرسې د فار وقف کړه او ټول مسلمانانو ته مو اپیل دی چې موږ سره د مدرسې په تعمیري کار کې مالی تعاون وکړي. په دې موقع مولانا محمد اکبر حقانی او مولانا شمس الرحمن د مدرسو په اهمیت او ضرورت رڼا واچوله او وی چې څنګه په هر کلی کې د دنیاوي علومو لپاره سکولونه جوړ شوي دي، همدغسې په هر کلی کې د مدرسو ضرورت دی. هغوی زیاته کړه چې د مدرسو برکت دی چې نن په هر کلی کې عالمان، قاریان او حافظان موجود دي. مقررین وی چې د مدرسو د برکت په ټوله دنیا کې په پاکستان کې حافظان ډیر دي او هم د مدرسو د مهنت د وجې نن 1400 کال پس هم دین موجود دی. هغوی خلکو ته اپیل وکړو چې د مدرسو په جوړولو کې مالی تعاون کوي او د مدرسو سره امداد کوي، ځکه چې په مدرسو کې علما بغیر د سرکاري تنخواو مراعاتو زمونږ ماشومانو ته د قرآن او حدیث علم ښایي او هغوی د معاشرې ښه وګړي جوړوي. الحمدلله د نن تقریبا 3.5 کاله مخکې په 2018 کې زه په کال کې وم چې رالم نو موږ دې سره اخوا جومات ترې ناڅاپي سره اخوا ماموزو محله ده، هلته مو درس کوو نورو بچو ته، هلته واړه سیوا شو. بیا چې کال نه زه رالم نو دلته محلې والو کې بعضې مشرانو موږ ته درخواست وکړو چې دلته وړو سبق شروع کړي. نو موږ تقریبا ما په خپل باندې په خپل ځاني 12 وړو ته سبق شروع کړو چې هلکان موږ وشمارو نو 10 نه راوالې 12 پورې 15 پورې کسانو. الحمدلله دا خو د خدای دین دی او د هغې دغه چې ترقي ورکړي نو خو د الله په دغه کې موږ خو کمزور یو، په دې شیزونو پوهېږو نه. الحمدلله هغه واړه زیاتېدلو، نن تقریبا موږ سره 270 280 پورې کسان دي او 15 سره الحمدلله او ما سره شپږ چې کوم دینو استادان دي. نو جومات کې الحمدلله کار روان، خو بیا راواړه زیاتېدلو او دې خوا چې کوم دینو د مسجد د آدابو هم چې کوم دینو کما حقه دغه نه کېدو. نو موږ الحمدلله د خپل ذاتي ځای چې کوم دینو د مدرسې له ورکوو او دا مو ورکو، دا خپل سعادت ګڼو. دا زموږ په چا باندې احسان نه دی، دا د الله په موږ باندې احسان نه چې زموږ ځای قبول کو، ځکه چې الله جل شانه د مؤمن نه د هغه جان او مال اخیستی دي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نو په دین باندې چې چا مال ولګي نو هغه د په خدای باندې احسان نسبا دي چې ما دین له ځای ورکو، ما مدرسې له ځای ورکو، بلکې د الله په موږ باندې احسان دی چې زموږ ځای قبول کو په دې ټولو ځمکو کې او الله دې نورم چې کوم دینو زموږ جان مال د خپل دین دپاره قبول کړي او دا سعادت دی. او هغه کسانو ته هم زه وایم څوک چې تعاون کوي یا کول غواړي چې بې د دین دپاره جان مال لګول د خپل سعادت ګڼي، دا نه په مولا احساني نه په بچو احساني، بلکې په دې محله کې چې څومره ماشومان مو سره سبق وي نو زمونږ خاندان چې کم دی نو ډېر کم دی. زما په خپله د پلار رور خپل نشته او د تره زوی د غم یو دی، یعنی زمونږ افرادي اعتبار سره ډېر کم، یعنی دې کې د دې محلې دا ماشومان او د نور ځایونو د محلو د ماشومان سبق وي. زه نه پکې زمونږ سره داسې رشته دارۍ کې څوک استاد شي، ټول د دې محلې د په شریکه باندې مدرسه را نو که څوک خپل آخرت کې حصه لګول غواړي نو هغه ته چې کوم دی نو حاضر دي، کو خپل مال راوړي مثال په طور او د خپل سعادت وګڼي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس مونږ اګارۍ کلي کې یو. اګارۍ کلي کې مدرسه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما دې مدرسې بنیاد و نن افتتاح وه چې مولانا زکریا صاحب هغوی چونکې خپله ځمکه د مدرسې دپاره وقف کړله. څنګه چې نن د تعلیمي ادارو ضرورت دی د ملک ته هر کلي کې 4 5 6 7 8 سکولونه دي، نو داسې د مدارسو یو ډیر لوی اهمیت او لوی ضرورت دی په معاشره کې. الحمدلله د دې مدرسو برکت دی او د دې عوامو د تعاون او خصوصا زمونږ د ملک خلق، بیا خصوصا زمونږ د ضلع خلق ډیر د مدرسو سره مینه محبت کوي او دا د دې خلقو سره یو احسان دی د عوامو سره. د هر چا بچی به یا حافظ کېدی شي یا نه، یا به عالم کېدی شي یا نه، یا به بچی وي یا به نه وي، چې هغه د دې مدرسو سره تعاون کوي. نو چې دې مدرسو کې څومره حافظان تیاریږي، څومره علما تیاریږي، ای کې به د دوی برخې
او دا یو چشمدید مثال دی چې نن سبا الحمدلله چې د ټولو ملکونو فیصدي وکتلی شي نو الحمدلله پاکستان پکې د حافظانو د علماو په اعتبار سره دا اول نمبر دی نو الحمدلله چې څومره مدرسې ډیرې شوي دي نو موږ د خلقو ته تسلي ورکو دات ورکو چې تاسو کو روپۍ راوړي دغه د لمونږ په مدرسو کې لګولې ده او د مدرسو خاوندانو درله حافظان علما په کثیر تعداد کې چې زمونږ ملک حواله کوي هغه صرف پاکستان دی نو دا د مدرسو برکت دی او دا د مدرسو ضرورت دی الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې مدرسې نور هم سیوا شي خدای دې نور هم سیوا کړي خدای دې علما نور سیوا کړي مولانا صاحب دا راته ووایه د بونیر آبادي تقریبا د 10 لاکو نه سیوا شوې ده د 8 مدرسې چې دي نو دا په دې آبادۍ باندې کمې نه دي نور خلکو څه څه اپیل کوي ښه خبره ده جی دا خو په دغه اعتبار سره اوس هم کمې دي که د سکولونو او د تعلیمي ادارو په حواله وکتل شي نو اوس هم مدارس کم دي تاسو به لیدي ډېرو کلو کې په مساجدو کې سبقونه شروع دي دا ضرورت دی کنې مسجد کې مثال د مدرسې په شان سبق نشي ویل کېدی د محلي خلق پکې د مسجد د آداب و خیال ساتل خدا مجبوری ده چې علماو په جماعتونو کې شروع کړي ده زه خو هم چې څومره کلو کې په مساجدو کې سبقونه دي چې دا ټول د کلي خلق دي ته ځایونه مهیا کړي او دا د مدرسو په شکل بدل شي دا به ډېره بهتره مدرسې خو په اصل کې دا د اسلام بنیاد دی چې مدرسې پایداری نو مسلمانان به پایداری اسلامی زندگی به پایداری او روحانی ژوند به ځکه چې کله مدرسې پایداری برابري نو بیا مسلمانانو کې اسلامی جذبه او دا هر څه بیا دې پورې تړلی شوي دي نو موږ د دې عوامو نه هم دا اپیل کوو چې دا علما په درس و تدریس کې مشغول شي او د عوام څومره زموږ وروڼه چې دي هغې د مدرسو د آبادو د هغې منډې ترړې دا دي په خپله ذمه باندې انشاءالله واخلي نو بیا به دا علما هم پریشانه نه دي به کما حقه خپل محنت کوي او عوامو ته چې کوم اجر او ثواب میلاویږي نو هغه په دې کې مدرسه کې مکمل دي سره شریکي نو انشاءالله د دې بم بلای او د هغې بم بلای د دې بم د دنیا کامیابي او د هغې بم د دنیا کامیابي او په هر منزل کې به دا عوام د دې علماو سره څنګ په څنګ نو انشاءالله جنت کې هم څنګ په څنګ او په دغه درجاتو کې او په دغه خوشحالو کې هم دې سره څنګ په څنګ ځکه چې دا یو موټی نه انشاءالله باطل ته بیا دی یو موټی نه انشاءالله باطل به په بره نه ځي بلکې باطل به هر موقع کې او هر میدان کې هغه شکست خوردی انشاءالله زه خو د ټولو نه دا اپیل کوم چې دا څومره عوام زموږ ملګري دي دا د علماء حقانیو سره دي خپلې مرستې او خپلې چې دی نو هلې ځلې شروع کړي نو انشاءالله دا د دې دپاره هم خیر دی او د عوامو او د علماو دپاره هم خیر دی نو انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو تاسو هم خپل کوشش کوئ الله دې عمل کول توفیق راکړي